وسوسې چې او تیر نیولې نشي نو په داسې ذات پورې پناه وغواړه چې هغه ذات شیطان ویني او شیطان هغه نه ویني چې هغه الله دی نو الله رب العزت بری اخلاص ابن کثیر لیکلی استاد شاګرد ته وایي چې ګوره یو ځای کې بلار روانه او سپید در پسې شي نو سبا کې وایي مجاهد مقابله به کوم کنه نو هغه وایي چې هغه سپید نه پریدي نو سبا کې وایي مجاهد دا خو ډیره ګرانه ده چې کله به تا چې او کله به تسبیح په ګټو ولې دا خو لوی قصه آسان چل درته نه خېمه وایي څه وایي دا سپی مالک ته आवाज وکړه چې کاکا دا سپید وتړه زه په دې لاره تیرېږم نه به خپل سپی وتړي نو خنیق بلار شړو کوم دته ونه دا خو اسانه خبره سپی سبا څوک پر ځول کوي مالک دی وی چې دا ونی سکه مالک به ونی سي نو دا شیطان د انسان د پاره د سپی منزله باندې دا انسان نه پریدي پلاره د دین کار ته نه پریدي نو د دې مالک شته چې الله دې کنه الله ته الله دا سپیرا نه ونی سا دا سپی ما ته غافي دا ما ته وسوسه چې دا ما نه پریدي د دین کار ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وی بس دا ته الله ته درخواست ورک چې الله ماته بچ کا الله وی بیغم اگر زره د پلار مستاخواله نه درځه بس الله محفوظ کړي نو الله پورې پناه غواړه دا د استعاذه پیدا شو صحیح شو دویمه پیدا دا د مولانا صاحب الله چې دا شیطان چې ده دا انسان ته وسوسه خو اچي خو بل قسم د رحمت ملائک دي چې هغه موجودی کنه نو دا شیطان زی نو تعوذ بالله وایا نو چې اعوذ بالله دی وی نو دا غي پیدا بدای چې فرشتي ستا قرائت ته براشي غوږ بکی دی او شیطان بدا غزنه لاړ شي ځکه د شیطان او د فرشتو نه لګي د دې مینس کې خد دشمنی ده لکه انسان او د شیطان چې څنګه دشمنی ده ښا انسان او د شیطان خو لګي کنه دی خو اکثر یو ځای ګرځي شیطان چې وتسوي نو ماغه کوي اس په خلی باندې شیطان پس کنځلیم کوي رد بد موي خو بیا شیطان چې سوي نو دوی یاره خپنه شي ستا خبره صحیح ده منمه بیا مقه کوي او پرشتي خو مضبوط خلق دی هغه خو کوئی یو خبره والا دی هغه دا خنزیر ته سبا چرته منګ دوستانه ونه نو چې کوم دی کې شیطانی ملائک نه چې کوم دی کې ملائکی نو الته شیطان نه ټینګي نو چې کله قاری صاحب د قران تلاوت کوي نو فرشتي راځي رحمت ملائک راځي وقت دی او دلیل واورا حدیث کې راځي کنه اسید ابن حذیر رضی الله عنه تلاوت کو او د بره چې وکتل نو د سرناګان ښکار کېدل دیو پشان کتر روانه وي اس ټوپونوال چې د قرات بس کنه هغه بیا په بر روان شي نو نبی علیہ السلام تسوي و ابن حذیر تلاوت کوا او کتا تر ساره تلاوت کړو نو دا رڼا چې تا تخکده د ملائک ستا قرات راغلي وي دا بسار د مدینو په کوڅو کې ګرځیدي او خلکو به صلی الله سونه ملاول خان نو د مسلمان قرائت له ملائک راځي خو تقدیم نو چې دا اعوذ بالله وی نو شیطان به وتختی او فرشتي بستا قرائت لراشي او چې کله اعوذ بالله نه وی نو شیطان شته نو فرشتو بیا ناراضي رحمت ملائک ناراضي بل پیدا پکې دادا چې مولانا سے پدې کې اختبار هم دي خبر هم دي چې متوجي ش قاری سے قرآن وای نو قرآن وقت خدل واجب دی او ضروری دی کنه نو چې ته قرآن یو خلک خبرې کوي نو خلک هم ګناګاری نو چې تا اعوذ بالله و نو اعوذ بالله خو قرآن نه دی کنه نو خلک به چپ شي سبق شروع کیږي بسم الله و نو بیا به خلک وکړي نو چې ته قرات شروع کړي نو خلک به بالکل خاموش وي بل پدې کې دا پیدا ده چې د قرآن د قرائت نه مخکې به دوه حالاتو نه خالی نه یا به ته امور مقصودو کې لګیای یا به امور غیر مقصودو کې لګیای که امور مقصودیو کې لګیاوي خو کارونو کې نو اعوذ بالله وای دې سره بتطیب اللسان راشي پاک جب نورم پاک شي او کچرته امور غیر مقصودو کې لګیاوي نو اعوذ بالله وای تطهیر اللسان براشي داخله بدی سره پاک شي دروغ دی ویلي دي سندري دی ویلي غیبت دی کړي کنځلي دی کړي دي نو چې ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو داخله دی سره ستر شو صفا شو اوس قران په دی وایا اما ته تمخ کې ویلو چې ان افواهکم طرق من طرق القران فتطهروها ونظفوها دا د قران لارې دی داخلي دا به صفا ستر ساتي خان نو یو صفای ظاهری ده چې مسواک استعمالوا خلقنګالوا
یو باطنی ده چې کوم د ګناه کارونه دي پکړي اعوذ بالله وایي چې خلاص پاشي لکه ګناه په وبو نه انځلې کېږي ښا هغې دپاره باطني امور پکاري توبه پکار ده اعوذ بالله پکار ده بل په دې کې اشاره د اظهار د عجز د مخلوق ته د مخلوق د عجز ذکر دی په دې کې چې مخلوق عاجز دی وګوره ځان له پناه نشي ورکولی الله رب العزت ته په پناه کې محتاج دی بل په دې کې اشاره ده ابعاد او لرېوالي د شیطان ته او تقریب د ملایکو ته او دا کتاب دی ما سره ما کولاو کړی دی خو زه یې اوس بندوم ښه ځکه چې ما دې ټایم ته وکتل نو قصه اوږده کېږي په دې کې ډېرې وجې دي هغې ته لطایف الاستعاذه وایي ځان سره کتاب یاد ساته اغاثة اللحبان د امام ابن قیم رحمت الله علیه دې کې ډېرې پیدې د اعوذ بالله ذکر کړي دي او په تېرو درسونو کې ما ویلي دي خو به وخت ډېر او اوس وخت لږ دی ښه بس کې مې خو ټیک شوه دا مختصر تا ته ما یو څه وښودي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله هم د هر کار په ابتدا کې ویل مستحب دي چې کم کار شروع کې مولانا صاحب دا غي په اول سر کې بسوي بسم الله وي هر یو د خیر کار چې دا غي شروع په بسم الله ونشي نو هغه بیا به خیر وي ها نو بسم الله د هر کار په ابتدا کې وایا بسم الله د قران عظیم آیت دی دا تمام مخ کې ویلا چې جز د قران به شک ده ځکه چې دا آیت دی د سشي د قران نن هغه آیت په خپل سترګو وګوره قران کې چې بسم الله آیت دی په قران کې خدا دغه یو ځای کې د قران جز دی د هر صورت نه جز نه دی ما ته پوه کړی ها سورۃ النمل راواړه او تکړه شد درشتم آیات سورۃ النمل د 19 سپاره اخر ته بس ګوره آیت 30 درشتم انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم یقینا دا خط د سلیمان علیہ السلام د طرفنا او یقینا پدې کې دادی چې بسم الله الرحمن الرحیم د خط په اول کې بسم الله ولیکلام الله تعالی علی واتونی مسلمین دای خط لیکم ختم لګ لیکي ها دومره پانی نه چې بیا په لپاپا کې ناراضي او بیا سړی وته چې دنه ټول ورځ ناس دینو کتیم نشي غټ خط بس الله تعالی علی واتونی مسلمین دا ټول خط دی نیمه کرخه او صرف پاول کې لیکلي دي چې بسم الله الرحمن الرحیم اول خدا ادب زدکا چې خط لیکي نو په بسم الله په پاول کې لیکي مولانا صاحب خلق چې دی ارس خلقو یعنی خپل طریقه باندې کړل کنه ورورن بسم الله په زبانه او 786 لیکي بسم الله په ځای لیکي 786 د حروف ابجد په اعتبار سره وای دا د بسم الله هغه وزن دی الکه بالکل منم چې وزن دی دغه خدا خبره بالکل غلطه ده الله پاک دانه دی ویلي چې 786 ولیکه دا خو خلقو د حسابونه دي بسم الله کې چې کم برکت دی نو هغه په 786 کې نشته او بسم الله چې کم ادب دی نو هغه د 786 نه دی بسم الله الرحمن الرحیم بلکې څنګه چې سليمان علیه السلام په خپل خط کې اول دالی کلی دی صحیح شو نو دا اوس آیت دی بلکې آیت هم نه دی یو حصہ ده د آیت نو دا د قران د آیت حصہ ده دا جز دی د قران صحیح شو نو دا صحیح ده او دی وجه علماء دا مسله هم لیکلي ده چې قاری سے د په جهر د هر آیت په دار صورت په ابتدا کې بسم الله نه وي خود ټول قران کې یو ځل په جهر بسم الله وي نو اباظ قارین صرف قل هو الله احد کوي دا قل هو الله احد سره خاص نه چیرځي کې دی ویله بس خبر اخلاص عمل شو باقی دار صورت په ابتدا کې لازمی نه ده چې خامخا تبه وي دا غي جز نه دینو انه بسم الله الرحمن الرحیم کیفیت بسم الله دیات کا 786
چې یاسین ملیکا او دا ملیکا چې به اسمه تعالی ها ټیک د چې دیوانه خو اتفاق معنی خو صحیح ده خو بهتر دار چې بسم الله الرحمن الرحیم وایي شي مولانا صاحب د الله رب العزت نوم په هر وخت کې یادوا واذكر اسم ربك وتبتل الیه تبتیلا د بسم الله هم ډیر فضائل دي تفسیر قرطبی د بسم الله په فضائلو کې لیکلي دي یا الله خیر دی وی د بسم الله د فضائلو په باره کې چې د بسم الله څه فضیلت ده نو یو دی لیکي وی قال سعید ابن ابي سکینه بلغني ان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه نظر الى رجل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وی ما تدا خبر را رسیدل لري چې علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ یو سړی ته قتل چې هغه بسم الله الرحمن الرحیم لیکا فقال له زودها وی بسم الله خستو لیکا خان ډیر خپل ولیکا ولی وی فإن رجلا جودها فغفر له یو سړی بسم الله خست لیکلی و نو هغه ته د دې په وجبانه بخنه شوی و نو بسم الله نه بزان نه خلاصوي بعض خلک د بسم الله نه ټوپک جوړ کی بعض ته تماچه جوړه کی بعض ته وخان جوړي بعض ته دا شی مکوي ها بسم الله د قشانول کی څنګه چې دا صحیح شو او بل کی راضی وقال سعيد وبلغني ان رجلا نظر الى قرطاس فيه بسم الله الرحمن الرحيم فقبله ووضعه على عينيه فغفر له سعید سے وای چې ما ته خبر را رسیدل لري چې یو سړیو او هغه بسم الله الرحمن الرحیم په یو کاغذ لیکل او هغه ته وکتل چې په کاغذ بسم الله لیکل شوی و نو هغه کاغذ را واغست فقبله خله او به را واغست د ډیری مینه د سترګو سره جوخ کا وای فغفر له نو هغه تبخنه وشوا دا سبياوي ومن هذا المعنى قصة بشر الحافي فإنه لما رفع الرقعة التي فيها اسم الله وطيبها طيب اسمه بشر الحافي سے چې دغه هغه کاغذ چت کړو چې پای کې د الله نوم او صفا کړو نو دا غنوم پاک شو بیا دی لیکي وای نسائی شریف کی روایت راضی ابو الملیح وای رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام په سرست ناستما دیوی د الله پیغمبرو فرمایل اذا عسرت بکذابا کله چې ساروی ټکر او خوري خپې او خوېږي ټکر او خوري درزل درکې نو فلا تقل تعس الشیطان نو دا موای چې تعس الشیطان شیطان دې هلاک شي ولی فانه يتعاظم حتى يصير مثل البيت شیطان لویږي تر دې پورې چې د کوټې عمر غټ شي دیوی د خوشالۍ نه وي ګور ما ټکر ورکړه کړه ځکه ما ته غنځلې کوي دا نقصان او تما ورسه نو دا مو وای چې تعیسه شیطان چې ساروی ټکر او خوري او تتر او غرزيږي هغه او غرزيږي ولی ويقول بقوه صراته شیطان و ما په خپل قوت باندې ډیر او غرزو ولكن قل بسم الله الرحمن الرحيم فانه يتصاغر حتى يصير مثل الذباب لیکن بسم الله الرحمن الرحيم وایا نو دی وړو کې کیږي د خفغان نه د مچوم رشته جوړ شي چې کله دا څوک را پریوزي یا تر پریوزي نو بسم الله الرحمن الرحیم وای دا زنانه ته خیال کړی کنه چې څوک را پریوزي یا خپل ټکرو بسم الله وای خان بسم الله قرآن وای دا بسم الله ویل دی باندې له مال خندار وای بسم الله څه معنی نه کدا الله د نوم سره نه لګي او سره بس سره لګي بسم الله بنوي بسم الله وایا بسم الله الرحمن الرحیم وایا دی وای کله بسم الله کمنو کې دې چې دا شی په دغه ځای ودرېږي نور مخکې لا نه شي خو هغه چې دا بسم الله کوي هغه ورزيدلې نو ته بسم الله پوره وای بسم الله الرحمن الرحیم دی خان بسم الله بنوای صرف بسم الله بسم الله کې دلاوی نو بیا الله خیر ته خو صرف بسم الله چې جندا خو شي هم نشو بعض خلک وای کنه ویره جی ذکر کوم نو څنګه ذکر کوي زه ټول شوم چې لا اله الک لا اله سمانا لا اله معنا چې الله نشتا
څوک شته د سره الہ نشته د سمو وایي چې لا اله الا الله په دې لا اله پر ودرېږي هم نه ګورې لا اله پسې به ډایرک الا الله وایي لا اله الا الله چې څنګه ودرېږي چې ډایرک دی الا الله وایي ولی ځکه چې ته لا اله د خدا معنی شو چې اله نشته نه صحیح شو بل واوره دیوی وروا وکیون الاعمش نبی وائل عن عبداللہ ابن مسعود وکی نقل کړي د اعمشنا هغه نقل کړي د ابو وائل هغه د عبداللہ ابن مسعود رضی الله عنه من اراد ان ينجيه الله من الزبانيه 19 فليقرا بسم الله الرحمن الرحيم په جهنم باندې بنلس فرشتي مقرري عليها 19 او هغه ته زبانيه وي ډیر ناکاره فرشتي دي سوک چې دا غواړي چې الله د زبانیو فرشتو نخلاص کی چې هغه نلس فرشتي دي نو دې بسم الله الرحمن الرحیم وي د ټوله بسم الله حروف چې دي نو هغه نلس دي نو چې کله دې دا حروف وي نو الله پاک دې یو حرف په مقابله کې دې د شیطان د جهنم د دغه ملائکو نخلاص کی نو بسم الله بوای ها ولی الله وی علیها 19 په جهنم نلس فرشتي مقرر دي او دا حروف نلس دي الله الله دا یو خبره شو دویمه خبره دا چې بسم الله د هر کار په ابتدا کې چې دا نو دا مستحب ده د هر کار په ابتدا کې بچ دینو بسم الله وای دی قرطبی لیکلی دي ندب الشرع الى ذکر البسمله في اول كل فعل كالاكل والشرب والنهر والجماع والطهاره وركوب البحر الى غير ذلك من الافعال شریعت چې دنو سره ترغیب ورکړي دي دي ته چې بسم الله بوای په اول د هر فعل کې لکه سړی ډوډۍ خوري نو بسم الله دام یاد کړئ ډوډۍ په ابتدا کې به کومه کلمه وایي ډیر خلک وایي بسم الله وعلى برکت الله د احادیث په ذخیره کې چې وګورئ نو بسم الله وعلى برکت الله نه ملاوي دا به یاد سوای چې بسم الله او یا بدا سوای چې بسم الله الرحمن الرحیم الاذکار د امام نووي سے کتاب ده هغه وی چې یاد دا وی چې بسم الله بسم کافی ده او یاد وی چې بسم الله الرحمن الرحیم عمدة القاری د بخاری شریف شرح ده د علامه عینی هغه وی چې یاد بسم الله وی یاد بسم الله الرحمن الرحیم وی او دارنګ فتح الباری د علامه ابن حجر اسقلانی هغه وی یاد بسم الله وی یاد بسم الله الرحمن الرحیم وی بسم الله وعلى برکت الله مشهور ده په خلکو کې خدا الفاظ په حدیثو کې نه ملاويږي نو صرف په حدیثو کې دا راځي چې سم الله وکل بيمينك وکل مما يليك نبی علیہ السلام هغه ماشوم ته ډوډۍ چل خي ادب خي وای بچي بسم الله وایا سم الله د الله نوم یاد کا او په خپل خلاص خوراک کوو د خپل مخینه خوراک کوو نو چې صرف بسم الله وي نو دام کافی ده خان او دی وجه نه کستا سو خیال کې راځي او سړی نه بسم الله یې رشي په میاس کې بسنګ وای بسم الله اوله واخره نو دا والا برکت الله دلته کم پر الله بسم الله وعلى برکت الله اوله واخره ولنوي دقه کنه چې دې په ابتدا کې بسم الله وختانه یې رشيوا نو په میانس کې څنګه لري بسم الله اوله واخره اول کې د نه یې رشو نو په میانس کې ته را یاد شو بسم الله اوله واخره دا صحیح حدیث یو ثابت نو یا صرف بسم الله وایا یا بسم الله الرحمن الرحیم وایا او مولانا صاحب دا د تنوی مچته جدي معنی کې څه نقصان خو نشته بهشکه چې نقصان پکې نشته خدا دا چې اذکار چې څومره دینو دا توقیفي دي دای کدی ته نه ګوري چې معنی سم ده او معنی ورانه ده دي ته وګوري چې دا لفظ په حدیث کې راغلی څنګه دی رسول الله په دی باندې خلص څنګه خوځولې د څنګه تکلم کړي هغه شان به وای کمانه صحیح شي کنه نو بیا خدا بسم الله کپری دی او نور ټکی وي نو معنی به صحیح بسم الرحمن الرحیم وي دا الله پکې ونه یا بسم الله الاکبر وي بسم الله الرزاق وي نو معنی غلطه ده لیکن بیا هم دا ثواب به ملاو نشي ځکه چې شرعي ذکر نشو خان نو دا خوراک په ابتدا کې به بسم الله وای چې وبس کې نو دا غینه مخکې بسم الله وایا او چې
ساروی علالینو بسم الله وی بسم الله والله اکبر او دارنگی چی جمع کینو داغین مخکم بسم الله بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا چی او دس کے نو داغین مخی بسم الله وایا او دارنگی چی سرلی تا سوریگی ورخیجی گاڑی تا اوختا قچرتا استا خرتا باغی دا پاس سورلی کے کینی نو بسم الله دا بوئی چی کل رکاب کے خپا کے دی اور اخیجی او کی دی کنن بیا بوئی سبحان الحمدللہ بیا ہوئے او بیا بوئی سبحان اللذی سخر لنا هذا وما کننا له مقرنین و انا الى ربنا لمنقلبون دا بیا دعا ہوئے دا ہر خکار پا ابتدا کے بسم اللہ چے کم دے نو مخ کے وایا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی اغلق بابا کا وذکر اسم اللہ چے کل دا کور دروازہ بندے نو بسم اللہ وایا او دروازہ بند کا بیا دا شیطان پلارم پا دی دروازہ رات لینشی بس خبر ختم دا او دارنگی وطفئ مصباحکا وذکر اسم اللہ چه دشبیو دکیگی نو پخواب ڈیویوی گنا ڈیو دے بڑکا بندکا او دا اللہ نم پیاد کا دارنگی وخمر اناءکا وذکر اسم اللہ لو خید پٹ کا دو بو لو خید تلکاری لو خید پی لو خید پاگی دا پاس شیکی دوا او دا اللہ رب العزت نم پیاد کا کم سے کم کتا سره شی نه چې لوخه په پټ کې د پاسه په یو لرګې دا سکے دا وې بسم الله الرحمن الرحیم د پاسه په کې د نو دې ته بیا شیطان نقصان نشي رسوي خان دارنګي و او استقاءکا د خپل مشکزي په خوا به ګوډیو کنه ای کی بخل کو بر اورلې د سرمنی ناغلو ګوډه چې د هغه تسنت تاو ته خله ولا وتړه چوبته نه بېږي او وذکر اسم الله او د الله رب العزت نوم پیادوا نو انشاءاللہ شیطان بچ دے نو بیا نقصان نشی رسولے دا بیا پورا وقت باس کردے دے خطا تمام مختصر دا ویلے چھو دا ہر خکار پہ ابتدا کے سکوا بسم اللہ وایا خمولانا سیب نو بسم اللہ کی فیدی سری یو پیدا دا بسم اللہ دادا پدی کی اشارہ دا الہیز العبد تا چی بندہ دیر عاجز دے و دیر کمزورے دے اور دا دیر گران کار دے واللہ تاستا خدا اندازن لگی ما سر وس نغم دے چی دا دیر سپاری قرآن منگ سن خلاصا تاسو بے غم ہے ویسا انشاءاللہ دیوال تا بڑا ڈھو دے بلگی آئی خلقتا دیر گران کار دے انا سنلقی علیکا قولا ثقیلا اللہ و یقینا منگا غرزو پتا درنوینا دا دمر درنوینا دا کنا چی نبی علیہ السلام بانی بجیمی کی وحی راتلا نو دا اللہ دا نبی دا بدن با دمر درن شو چی صحابی وی زمان پا پتون سر کے خود وحی پیرالا وی قریب مالی چی زمان پتون مات شو دمر سقلو او دا نبی علیہ السلام نا با یخ جیمی کی دخوالی سسیدی روانی روی نو دا وڑا خبر ندا نو بسم اللہ وائی چی اللہ دا سر امدادو کی او اللہ دا تا آسان کی بسم اللہ کی دا پیدا دا بل دادا چی دی کی حصول دا برکت دے چی بسم اللہ دیوی نو اللہ بستا پا دے کار کی برکت واچی شیطان پا کی ذلیل شی او بل وجه دا قرطبی خمیتا تا او خود دا چی دا جہنم دا نل سپرشتون بتا دا سمیلاو شی حفاظت میلاو شی او دام دا اللہ کبیر کی امام رازی لکلی دی دا وجوہات آگا خود نلس پیدی دی بسم اللہ کبیر کی امام رازی لکلی دی خوزو سو کم آگا ویلے نشم ٹولے شاپور شیخ سے بم پنصر المرجان کی را نقل کردی دا یو دعا چی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نا چاہ مطالبہ اکڑا چی توے چی اسلام یو حق دین دے یو صحیح دین دے کنا نو منگ تا دے دا حقانیت یو نخو خایا ویسا دا تو خیمہ ویسا کتا دا زہر اس کا کتا دے من نکل نبی بیا بستا دا دین صحیح او کدے مرد نو بیا بغلط یار آغا خو مضبوط ایمان والا خلقو خالد ابن ولید توی راوڑا زہر خطرناک زارے والا راوڑا او خالد ابن ولید جام پلاس کی انیو وی بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف بسم اللہ ہوئی او جام خلیتا انیو او ٹولی اسکا بیا چی دینو خد پنزدار گرزی دا اس اثر پہ و نشو نو دا دا بسم اللہ برکت چی زہر آغین اللہ آغا سر ختم کر دا خدا یو خالد ابن ولید گوری ایسا نا چی توی چی راش زمد دی خپل اسلام حقانیت گورما او زہر نا چی تکر توخی شربتم دی دیر کرنو کی دیشی چی کار دی خراب آغا خلق پرید و آغا جدا خلق آغا ایمانو مضبوط ایمانو خان اللہ اللہ دروم بادشاہ داغا پا سر وی درو او دا سر درد نخ کېده حضرت عمر ته خط لیکه
یره جی سر باندې می درد یو بالکل دا کمه نه کوي څه چلو کما حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل سر نه ټوپۍ راواغستا او پاغي کې ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم اول راولې ګلوي دا په سر کې دا او چې کله هغه ټوپۍ په سر کې خو دا قانون بیا دا هغه په سر درد نور راغلی دا خط چاو الله الله حضرت عمرو بن العاص عنه دور او مصر فتح شو حضرت عمر دور خلافت مصر فتح شو عمرو بن العاص عنه دا علاقه گورنر او والیو مصر کې دا طریقه چې د مصر خلکو په کال کې یو ځل د سمندر ته دریای نیل ته یو جنې ورزوله او وجه دا و چې دریای نیل به ودرېده نو بیا به نه روانېده او ورځ په ورځ به اوبه به راکېدې نو دا ورته چا ښودلي چې د دې د روانېدو طریقه به دا چې یوه جنۍ چې مور او پلار یې دواړه ژوندي او ښکلې ښایسته جنۍ واده شوې لانې پیغلی لکه څنګه چې سړی ناوې سنبالوي داسې به سنبال کوي په کالو په زیوراتو سره او سپین به وله راوړی جوړې جامې به وله راوړی ښه هر څه به وله برابر کړي لکه د ناوې به سنبال کړي او دې سمندر ته به وغورځوئ نو سمندر به روانېږي نو هغوی به کال کې یو ځل داسې کول مور او پلار له به وله پیسې ورکړي یا به ورته مینت او زاري وکړه به رضا کړل او ماشومه به جنۍ به وله هغوی ورکړه او هغوی به هغه جنۍ ته زیورات واچول تیاره به کړه او سمندر ته چې به وغورځوله سمندر به روان شو کله چې مصر فتح شو نو د مصر خلک رالل چې عمرو بن العاص صاحب ته وایي چې ان لنیلنا هذا سنتا زمونږ دا سمندر چې دی دریای نیل د دې یو قانون او طریقه ده چې داسې نه روانېږي چې تر څو پکې موږ یوه جنۍ ډوبه کړې نه یو مړه کړې هم نه حضرت عمرو بن العاص ورته ویل دا خو ستاسو د جاهلیت طریقه وه او اسلام چې دی نو په دې کې دا جایز نه دی دا به نه کېږي ګورې خبردار چې دې څوک ونه غورځوئ او ډیره ښه ده وخت تېرېده سمندر نه روانېده بس سمندر ودرېده چې کله هغه ورځې رالې بونه د هغې میاشت یو نه مو هغې میاشت کې به دا ودرېده سمندر ودرېده ښکته یو ساس کې اوبه نه ځي او ډب شو جمع کېږي اوبه دومره لاړې چې د مصر خلک دې ته تیار شي چې جلاوطن شي ټول ملک د اوبو نه ډک شو عمرو بن العاص حیران دی چې نن به اوبه روانې شي سبا به روانې شي سمندر نه روانېږي حضرت عمر ته خط ولیکه چې دغه شانه قصه ده او دې خلکو خو ورته کال کې یوه جنۍ غورځوله او هغه به یې پکې هلاکه کړه نو سمندر به روان شو دی د دې نظر منه ما منې کړي دي خو سمندر نه روانېږي نو زه څه وکړم حضرت عمر ورته وایي دا ډېر ښه کار کړی دی چې دا اجازت دې نه دی ورکړی دوه خطونه یې ولیکل قاصد له ورکړل وایي دا یو به عمرو بن العاص ته ورکړي هغه ته څه هدایت پکې ولیکل او دا بل خط به نه کولاوئ یعنې دا دویم خط چې دی نو دا د هغه نه دی دا به سمندر کې پرېږده وایي عمرو بن العاص له به یې ورکړي چې دا په سمندر کې پرېږده خط یې چې راوړه په خط کې صرف دا لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم من امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى النیل دا خط دی د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ دریای نیل تا او دریای نیل ته لیکي چې ان كنت تجري بامرك فلا تجري کته په خپل اختیار چلےږي کنه نه چې ګوره روان نشي ودرېږه او که چرته د الله په حکم چلےږي نو زه الله نه سوال کوم چې الله تا روان کی وان كنت تجري بامر الله فاسال الله عز وجل ان يجريك ودا په سمندر کې پرېږدي او چې کله سمندر ته خط عمر وغورځو نو بس سمندر چې شپه تېرېده نیم کته تلو چې بله ورځ تېرېده نو خپل ځای ته رسېدلی د هغې ورځې نه والې تر نن ورځه پورې سمندر بیا نه دی بند شوی داسې خط خام ان كنت تجري من قبلك فلا تجري که په خپله خوښه چلېږي نو مه چلېږه او که الله دې چلېږي نو زه الله نه سوال کوم چې تا چالو نو بهرحال حضرت عمر هغې بادشاه د روم بادشاه ته ټوپۍ راولېږله او په یې کې لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم په سر یې درد ختم شاپور شیخ صاحب هم لیکلي وای حضرت جعفر رضی الله عنه نقل دي چې د چا یو حاجت پیښ شي نو دې دا خط ولیکي او پروانو جاری وبو کې دی پریدي ان شاء الله هغه خپل حاجت د ذهن کې راولي الله به د حاجت پوره کړي ښا هغه کوم خط دی بسم الله الرحمن الرحیم من العبد الذلیل الى الرب الجلیل انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین بسم الله الرحمن الرحیم من العبد الذلیل الى الرب الجلیل
دا خط دے دا آغی بندنا اول با بسم اللہ ولی دا خط دے دا آغی بندنا چه آغا دیر ذلیل و عاجز انسان دے آغی رب تا چه آغا دیر جلیل و عزتمن رب دے انی مسنی الزر و انت ارحم الراحمین یقینا زچے میں یا اللہ ما تا دیر تکلیف را رسیدلے دے او تغور رحم کون کے در رحم کون کونا چه دا خطبو کے پرے دے نو انشاءاللہ چستا مشکل با اللہ پاک ختم کی دا دے بسم اللہ برکت خان بسم اللہ پا امداد دنم دا اللہ تعالی باندے آغا اللہ الرحمن چه عام ربان دے الرحیم خاص میں ربان دے ز شروع کوما صحیح شو مانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین مولانا سے بسم اللہ اعوذ باللہ و بسم اللہ مانا خوشوا اس دو سورة الفاتحہ دعوی او خلاصہ او امتیازات سورة الفاتحی دعوه دا الحمدللہ تمام دا خدای توب مناسب صفتنا خاص اللہ لرد دعوه پہ دلیل پہ صدے چی رب العالمین دای دلیل دے دا اس بات دا پارا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا کمال صفتنا زکا اللہ لرد چی عالم پالن کے دے عام و خاص میں ربان دے دا اختیارمند دے دا رز دا جزا و دا سزا پوشو پا دے باندے خجی خلاصہ دی صورت پا دی صورت کی اول دعوی ذکر کئی دا توحید الحمدللہ بیا پا آغیبانی دلائل عقلیہ پا ذکر دا اسماء خمسو اللہ رب رحمان رحیم مالک بیا نتیجہ دا دلائلو ایاک نعبد و ایاک نستعین او بیا سوال کئی اہدنا الصراط المستقیم او بیا بیان کئی دا خلق تقسیم کئی دا خلق دری قسمونو تا یو منعومن علیہم صراط والذین انعامت علیہم دویم مغضوبن علیہم غیر المغضوب علیہم او دریم زوالین چی ولدزوالین بلو آورے امتیازات دا دی صورت دا صورت ممتاز دے دا نور صورتونو نا پا دیوان دی چه دا جامع صورت دے دا علوم دا قرآن دا پارا ما دا غی وجه تا تمخکی ویلا دا قرآن عظیم طول علوم پا دے کے راجم دی دارنگی صورت ممتاز دے دا نور صورتونو نا پا دیوان دی چه دا ذکر دا فرق سلاسو دے پا دے کی دری فرقی پا کی دی منعوم علیہم مغضوب علیہم او زوالین دارنگی صورت ممتاز دے دو نور صورتونو نا پدی باندی چی دی کی دو طول قرآن خلاصہ پرتا دا چی سلور حسیو قرآن عظیم و سلور والا پا صورت الفاتحہ کیوی نو یو جامع صورت دے صورت ممتاز دے پدی چی دی صورت پا صحت کی دیر احادیث راغلی دی صورت ممتاز دے پدی چی دی صورت نمون دیر دی نو دا دی صورت امتیازات شو باقی معنی او تفسیر آگا کو شروع کو نبیا سے نخلاسی گی زپدی بانی باکتفا کو سباب انشاءاللہ بیا تفسیر کو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دا چیٹ مرگرو راو لے گا چی منگ پابندی سر موبایل بانے درس اورو او مستقل کینو نو منگ لبا سند ملاوی گی کنا سمرگری ملکن کے اوری سدرگئی کی سکوٹے کی سسوات کی سکوہاٹ کی سدیر کی سکراچے کی دا سی نور زینو کی نو گورے زمنگ دا سند طریقہ دادا یا خدا دا چی دری کالا منگ سر دورو کی آگے چالا منگ سند ورکو چی آگا دری کالا دلتا دورو کی یا آگے چالا سند ورکو چی آگا دا قرآن پا تفسیر پوئی گی پا درس پوئی گی دس انسان لسند نشو ورکولے چی آگا زمنگ درس واوری او ورزی ولنا نکا پا یوزل یو کس راشی او درس کی کینی یا پا موبیل واوری یا دلتا راشی او درس کی شریک شی خو چی آگا درس نورزی نو سند خود دید پاری
چې دا ثبوت شو چې د مانه قرآن زده کوي وي او دی اوس د دې قابل دی چې بل ته بیانولی شي نو چې هغه نه ورځي او نه شي ویلی نو که موږ سند ورکړو نو دا به هسې سبا به خلک وایي چې تاله سند څنګه درکړه تا په تاله څه درځي نو دا د سند بې عزتي ده بې قدري ده نو داسې نشو کولی که یو کس داسې چې هغه طالب العلمي نورو ځایونو کې درسونه کړي موږ سره په اول ځل کې دی پروا نشته خو نورو ځایونو کې درس کې شریک شوی او په قرآن پوهیږي نو هغه قابل دی چې د درس د قرآن کولی شي هغه له موږ په اول ځل هم سند ورکوو یا یو سړی دی چې هغه زنانه ده چې هغه نور ځایونو کې درسونه کړي او قرآن ورله ورځي نو که هغې موږ سره په موبایل هم درس کړی یا یو عالمي بل طالبي موبایل باندې هم درس کړی نو بالکل سند به ورله موږ ورکو خو شرط به دی چې قرآن ورځي او که قرآن نه ورځي او موږ ورله سند ورکو نو بیا د دې سند خو څه پیدا به نه نو دا به انشاءالله چې څومره ملګري دي زما دا خبره اوري نو الله دې ټولو اجر درکړي چې څومره ملګري زموږ درس اوري په لرې لرې ځایونو کې دا موږ چې دومره خرچه کوو دا زرګونه پیسې زموږ د میاشتې لګي صرف په دې غرض باندې چې تاسو ته دا دین در ورسي او زموږ هم ثواب وشي او ستاسو هم ثواب وشي نو دا دغه غرض د پاره دی چې بار ځایونو کې هغې خلک دلته نشي را رسېدی نو په موبایل دی واوري خو چې کم کسان داسې لکه پروسه کال دیر کې 40 سندونه موږ ورکړو هغه یو مدرسه وه هغې ته به زنانه را جمع کېدې او هغې به مستقل هغه درس اورېده او باقاعده هغه مدرس محتمم چې کوم راغلی و هغه ویل چې ټولې ښې قابلې دي نو د هغه په خوله باندې اعتماد باندې موږ هغې له سندونه ورکړو نو که داسې وي چې مستقل درس کې شریکېږي او ورځي وله قرآن بالکل سند به بیا دې راشي څوک دې راولېږي وربکو او که نه ورځي نو بیا دې هغه کسان دروغ نه وایي چې ټوله ورځ رمضان کې قرآن هم واوري او بیا قرآن نه ورځي وایي ماله راځي نو بیا به د ثواب په ځای ګناه کېږي نو دروغ د هغې نه وایي او چې کوم صحیح قرآن ورځي نو بالکل سند به ورته میلاو شي انشاءالله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله الله زموږ د ټولو ګناهونو او تقصیرات معاف کړه الله زموږ په حال رحم وکړه الله زموږ د درس قبول کړه څومره ملګري چې راځي الله ټولو له دنیا او د آخر خیر او خوشحالي ورکړه الله موږ د هر قسم شر او فساد نه محفوظ کړه الله زموږ د درس په خیر او عافیت سره تکمیل ته ورسوه الله زموږ د ټولو مشکلات او پریشانی ختمې کړه څومره ملګري چې دې ځای له راځي څومره د نټ په ذریعه باندې اوري الله د ټولو نه رضا شه او الله د ټولو د دنیا او د آخر مشکلات ختم کا الله رب العزت چې کوم زمونږ مشایخ دي زمونږ استادان دي زمونږ مشران دي والدین زمونږ څومره مسلمانان چې وفات دي والدین والد صاحب او بابا او نور رشتہ دار هغه ټول ته الله د دې ثوابونه ورسوه الله د هغه جهان خسته کا الله موږ له خپل دین صبر او استقامت نصیب کا الله رب العزت د خپل دین خدمت زموږ ټول نه واخله او تی قبول کا الله ته زموږ راضي شه زموږ د ټولو اخري خاتمه خسته کا موږ ټول جنت الفردوس راکا باران د پاره سوالو کې چې الله د رحمت بارانو کې اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت وصلى الله تعالى